لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. مخکې آیات کریمه کې مضمون ذکر شو. مشرکین تپوس کو د قیامت متعلق مونږ ته د قیامت تاریخ وښایه، په کوم تاریخ به قیامت راځي. الله پیغمبر ته وفرمایل چې د قیامت مسله د الله علم کې ده، د دې علم الله چاته نه دی ورکړی. د قیامت د راتګ تاریخ نه الله پر علم د خالق علم ته نشي رسېدلی. سره د دې نه چې مخلوق کې الله پاک سلام ته الله د ټولو انبیاو نه لویه حصه د علم ورکړو، نو پیغمبر غیب دان شو یا د پیغمبر ګینې کلی علم شو، نه چې دا دواړه خبرې لازمي نه دي. تو خبر ورکو الله لره، دا الله خبر کو کم سیز باندې چې الله انبیا خبر کی هغوی ته پته ولګي، خو چې کم الله خبر نه ورکوي نو بغیر د الله د خبر نه انبیا عام انسانانی بیا په غیبه نه پوهېږي. قرآن ډېر واقعات ذکر کړي د انبیاو د اولیاو. همدارنګې پیغمبر علیه السلام ته الله شریعت ورکړی دی او ډېر د غایبو څیزونو علم یې ورکړی. د مرګ نه وروسته څومره خبرې دا ټولې غایبې دي. برزخ کې څه کېږي، آینده به څه کېږي، د حشر دی، میزان دی، د حساب کتاب او د جنت او جهنم دا چې څومره شریعت دی مسائل دا تمام مغیبات دي. الله د دې خبر پیغمبر ته ورکړی او پیغمبر انسانانو ته ښوولی دی، خو دا الله خبر ورکړی دی. بغیر د دې خبر نه بیا څوک په دې نه پوهېږي. خو سره دا کامله حصه الله پیغمبر ته ورکړه، خو دا هم لازمي نه ده چې د پیغمبر علم دا کلی شي، بلکې علم صرف د الله کلی دی او غیب باندې هم صرف الله پوهېږي. قل ورته ویه لا املکو زه مالک نه یم لنفسي د خپل ځان دپاره نفع د فیدې ولا ضر او نه د ضرر. په دې باندې د خپل ځان مالک نیم چې ما ته کمه پیدا رسیږي او کم ضرر رسیږي الا ما شاء الله. هغه چې د الله خوښه شي ما ته پیدا رسول نو راورسوي، هغه چې د الله خوښه شي ما ته ضرر رسول هغه د الله د خوا نه ضرر ورسوي. نو نفع او ضرر رسول دا د الله د خوا نه. بله موقع مضمون ذکر کیږي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. الله چاته ضرر ورکړي د هغې لرې کوونکی نشته الا هو مگر دغه یو الله دی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. او چې الله د خیر اراده وکړي بیا د الله د خیر دروازه څوک بندولی نشي. لہذا نفع او ضرر د الله اختیار کړي. همدارنګې علم سره لګوئ شي. لا املک لنفسي زه مالک نه یم د خپل ځان دپاره نفع، په هغې زما علم نشته چې ما ته فایده کمه ده، ولا ضر او په دې من علم نشته چې کم زما دپاره ضرر دی الا ما شاء الله مگر هغه چې د الله خوښه شي نو الله ماله علم راکړي. د فایدې والا چې دا فایده ده او د ضرر والا چې دا ضرر دی نو بیا الله علم راکړي. چې الله علم نه یې ورکړی نو بیا انسان په دې نه پوهېږي. ولو كنت اعلم الغیب کوې پوهېدلی په غیبو لاستکثرت من الخیر ما به ډېر کړی و خیر، ډېر خیر به مې جمع کړی. په غیب به پوهېدلی نو ما به ډېر خیر جمع کړی. څه حضرات داسې دي چې هغه د پیغمبر علیه السلام په محبت کې هغوی د ډېر غلو نه کار والي. څنګه چې عیسی علیه السلام په محبت کې بعضې کسانو د ډېر غلو نه کار واخیستو، الله یې ورته وویل، د الله زوی یې ورته وویل. همداسې د نبي علیه السلام محبت
من بار بار وایو چې دا د پیغمبر محبت د ایمان حصہ ده او د محبت دا مقصد نه دی چې هغه ته د انسانیت او د پیغمبري د مرتبه نه اولوهیت مرتبه ته ورسه دا محبت نه دی نو دوی په دې محبت کې دې ته ورسېدل چې پیغمبر دا غیب دان دی کلی علم ورسره دی او د دې آیت مطلب دا ذکر کوي ولو كنت اعلم الغيب كذب اذا فغيب لاستكثرت من الخير ما بډیر خیر جمع کړو نو خیر نه دوی خیر د دین اخلي او ښکار ده چې پیغمبر علیہ السلام په دین کې ډیر خیر جمع کړي پته لګي پیغمبر په غیب کوي دا دوی په خپل خیال ترجمه کړي خو غلطه ده وجه دا د کدلته د خیر نه مراد دغه دینی مسلې واخلي نو داروست و مسنی السوق دا بدسه لګي دلته د خیر نه مراد جسمانی خبرې دي دنیوي خبرې دي ولو كنت اعلم الغيب كذبت فغيب لاستكثرت ما بډیر کړو من الخير صحت عافیت کامیابی دا به میزان له حاصله کړو کچره په دې هغه په دې نو ما ته تکلیف نو رسیدل احد کې پیغمبر علیہ السلام په غیب په دې خو د مخ کې نه دغه کسانو ته ویل چې ګرتاسو د مورچه پرېګه د پام کو پرې نه دی او نبی علیہ السلام دغه کسان دی ولی په دې مورچه کې راول دا غي د وجناتونه تکلیف صحابه او پیغمبر ته ورسېد نو ما بخیر جمع کړو دا زخم او تکلیف به ما ته نو رسیدل او سره د دینه چا ورسېد وما مسنی السوء نه به رسیدل ما ته تکلیف بدنی دا تکلیف به ما ته نو رسیدل خو پته لګي په غیب نه پوهه همدارنګه پیغمبر علیہ السلام د صحابه سره ورسره د عمره لپاره او حدیبیه موقع باندې مشرکین وبند نو که پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دې غیب پوهیده نو ولی وته چې دومره تکلیف یې راو یرا اسم زمو سکاله عمره په نصیب کې نشتی کال لب بیا لاړ ولستكثرت من الخير وما مسني السوء او بعضی دا د مخکینی مضمون سره لګي مخالفین سوال کو د قیامت متعلق چې مونږ د قیامت تاریخ خو خایا الله پیغمبر ته فرمای وته وای کزه په غیب پویدل نبی ابا تاسو ته تاریخ خول او ډیر خیر به جمع کړو ځکه تاسو مطالبه ده چې قیامت تاریخ راته وخایا ما به تاسو ته قیامت تاریخ خول او تاسو اشکال به ختم شي او تاسو به ایمان راوړو چې ار کله